Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great and fine. Welcome once again in my YouTube channel. Today we have another interesting topic, and that is element of the sentence. नन चीज़ हम सरा कम topic थे हमारे element या elements of the sentence सही ना sentence the कम parts ना जोड़ी सही ना नमु already लगडे discuss कलिम दे हवा the sentence per structure की हो दल की बायो शासन review हम उशी او چې کوم سیزونه کوم پارټس پاتې شوي دي په هغه کې نو هغه پکې هم ډیسکس وکړي ټیک ده نو مونږ لیکلي دي چې there are mainly five elements of the sentence. These are subject, verb, complement, adverbial या object. सही का ना द पाइप एलिमेंट्स सदी द सेंटेंस पर स्ट्रक्चर की भाई सही ना मतलब सेंटेंस तरी पाइप से जुड़ने से की जुड़ेगी द सब्जेक्ट ना द वर्ब ना द कंप्लीमेंट ना द ऑब्जेक्ट ना उदसा ना द एडवर्बियल ना सही लिखा ना वही ब्यामालिकले पसी these elements are abbreviated is मतलब दाई सरे शार्ट फॉर्म दे सही रखना په دې کې چې کوم دا سی دی دا زمانه د لیک پاتې شو نو دا د دې آبجیکټ او د دې ورب په منځ کې دی صحیح ده که نه سبجیکټ دی بیا پسې ورب دی بیا پسې کمپلیمنټ دی بیا پسې آبجیکټ دی او بیا پسې دی ایډوربیل دی صحیح ده که نه نو دا تاسو دا فایو الیمنټس چې دي په دې شارټ فارم په تھرو باندې څه کولی شي یادولی شي صحیح ده نو په سبجیکټ باندې خو موږ الریډي لږ ډېره ویډیو جوړه کړې هم وه ښه په ایکسپلینیشن باندې موږ هغه ویډیو جوړه کړو صحیح ده تاسو کتلی شي او په چینل باندې خو موږ دلته کې بیا هم یو سمپلیسټ ډیفینیشن لیکلی اولنی چې موږ کوم ډیفینیشن لیکلی د ډونر اف ان ایکشن از کالډ سبجیکټ خو دا سبجیکټ بیا څه وي ایجنټ وي صحیح ده که نه په سینټینس کې مطلب کوم ډونر چې وي کارکوونکی چې وي د ایکشن هغې ته څه وایي ایجنټ وي په سینټینس کې خو ایجنټ څه وي بیا سبجیکټ وي صحیح ده که نه ایجنټ سبجیکټ وي صحیح ده ښه या बल चिकम definition निकले कि subject is a word or a group of words which names a person, a place, an idea or a thing and about which there is information in the predicate. सही नो subject चिकम दे दा या word हम के देशी और group of words हम के देशी सही दा कम ची names पे भी दसा the person, the place या the idea पकम किसी पे information भी पस की पर predicate पे information भी दे नेम्स په باره کې صحیح ده کوم چې د آبجیکټ نیم وي صحیح ده یا د پلیس نیم وي صحیح ده یا د پرسن نیم وي آبجیکټ مطلب تھنګ صحیح ده که کوم سیز چې وي صحیح ده د دې ټایپس وغیره موږ الریډي ډسکس کړي صحیح ده په مخکینو لیکچرو کې کوم سینټینس سټرکچر لیکچر چې و صحیح ده که نه اگزامپل موږ لیکلی علي باټ او بوک نو په دې چې کوم د علي دی دا سبجیکټ دی ځکه چې په دې خو دا ایکشن هم کلی دی د اخیستو چې دا کوم ایکشن دی دا هم کلی دی نو دا ډونر اف ایکشن هم دی خو دا سبجیکټ اف د سینټینس هم دی صحیح دی که نه ایټ د سیم ټایم ځکه چې دا کوم پریډیکیټ چې دی په دې کې انفارمیشن دی د چا په باره کې د علي په باره کې صحیح ده که نه بالکل ایزي دی سیمپل دی زموږ سره چې دویم کوم اگزامپل دی اټ رین هیویلی لاست نایټ په دې کې چې کوم دا ایټ دی صحیح ده دا پکې سبجیکټ دی ګیټینګ اپ ارلی ان د مارننګ is important for health صحیح ده په دې کې زموږ لږ دا مسټیک شوی دی خو ما تر پاسه کراس کړی نو تاسو دې ته لږ خیال کوئ صحیح ده نو په دې کې چې کوم دا ګیټینګ اپ ارلی ان د مارننګ دی دا پکې څه دی یو سبجیکټ دی صحیح ده که په دې کې چې کوم دا ګیټینګ دی دا خو د ورب آی ان جي فارم دی خو دې ته څه وایي جیرنډ وایي صحیح ده که نه کله چې د ورب آی ان جي فارم راشي او هغه څه کوي ایز ا ناون کار کوي نو هغې ته موږ څه وایي جیرنډ وایي صحیح ده که نه نو دا دلته کې څه کار کوي ایز ان سبجیکټ کار کوي صحیح ده که نه ایز ا ناون کار کوي صحیح ده که نه بیا پسې موږ سیکنډ لیکلی دی کمپلیمنټ صحیح ده که نه کمپلیمنټ دویم نمبر چې کوم پارټ دی یا element है हसरे complement no complement में लिखा है a word or a group of words which add something to the meaning of the subject or object or complete their meaning is known as complement मतलब words या the words combination या group the words कम जैसे कहीं add कहीं something मतलब से इजाफा कहीं दागे पर meaning के सही ना the सब पर meaning की the subject पर meaning की या the object पर meaning के सही ना नो आगे तो हम सवाल complement वाइस सही रखना एग्जाम्पल बताओ तो क्लियर हो परी मैंने हम ऑलरेडी वीडियो जोड़ा कर ले सही
نو مونږ سینټنس لیکلی احسان is a doctor at DHQ hospital Lahore something else you can mention ٹھیک ده که نه نو په دې کې چې دا کم احسان وړو دا سو سبجیکټ و صحیح ده او دا کم DHQ هاسپیټل وغیره دا کم سینټنس چې و دا مونږ دلته کې بالکل ټوټل ایکسپلینیشن لیکلی صحیح ده که نه نو مونږ دلته کې لیکلی چې د انډرلاین ورډ احسان is the subject of the sentence and the second underline word doctor refers to the subject ihsan the word doctor is a complement of the subject ihsan صحیح ده که نه ها نو د دې مطلب دا دی په سمپل ورډز کې چې کوم احسان و دا سبجیکټ و او دا ډاکټر چې و دا چا ته ریفر شوی مطلب د چا لپاره یوز شوی دلته کې دا سبجیکټ احسان لپاره نو دا ډاکټر و په دې کې څه دی کمپلیمنٹ ہے کوم کمپلیمنٹ ہے سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے صحیح ده کنه سبجیکٹ کمپلیمنٹ موږ دلته کې ډیفینیشن بیا لیکلی ونس اگین کوم چې د کمپلیمنٹ سره یو ټایپ دی نو سبجیکٹ کمپلیمنٹ a word or a group of words which add something to the meaning of a subject is known as subject complement مطلب ورډ یا ګروپ ته ورډز کوم چې څه کوي ایډ کوي مطلب اضافه کوي د هغې په مینینګ کې یا د هغې مینینګ څه کوي کمپلیټ کوي نو هغې ته موږ څه وایو سبجیکټ کمپلیمنٹ وایو مطلب چې د سبجیکټ په مینینګ کې څه کوي اضافه کوي یا د هغې مینینګ څه کوي کمپلیټ کوي صحیح ده که نو داسې ورډ ته یا ګروپ د ورډ ته موږ څه وایو کمپلیمنٹ وایو صحیح ده هغه سنګل ورډ هم کېدای شي لکه دلته کې چې څنګه ډاکټر و داسې موږ په مخکې اګزامپل کې چې کوم پروفیسر والا اګزامپل و هغه موږ ډسکس کړی و صحیح ده که نه ها دویم چې کوم سنټنس پسې موږ لیکلی دی کوم چې د آبجیکټ کمپلیمنٹ دی صحیح ده که نه نو د بوس اپوینټډ هیم د پرسنل مینیجر اف د کمپنی صحیح ده دا یو سنټنس موږ دلته کې لیکلی دی په دې کې چې کوم بوس دی دا سره سبجیکټ دی صحیح ده دلته کې موږ په دې کې څه کړی ډسکس کړی دی صحیح ده که نه in this sentence the underlined word him is the object the him چې کوم دی دا پکې څه دی یو object دی او دا پکې څه دی verb دی صحیح ده appointed the underlined word him is the object the receiver of an action مطلب په دې باندې action څه شوی دی د action receive کړی دی the second underlined word the personal manager and add something to the meaning of the object him او دا کوم second underlined word چې دی مطلب دا personal word چې دی صحیح ده دا څه کوي add کوي مطلب د دې په meaning کې څه اضافه راولي صحیح ده د دې him په meaning کې څه اضافه راولي صحیح ده د دې meaning څه کوي complete کوي صحیح ده دا کوم object چې دی دا څه کوي کمپلیټ کوي نو د دې وجې نه دا څه دی د پرسنل مینیجر دا آبجیکټ کمپلیمنٹ دی صحیح ده که نه ها آبجیکټ کمپلیمنٹ ډیفینیشن هم موږ لیکلی دی د ځان سره صحیح ده کوم چې موږ لیکلی دی a word or a group of words which add something to the meaning of the object is known as object complement مطلب یو ورډ یا ګروپ ته ورډز کوم چې څه کوي ایډ کوي مطلب اضافه کوي د هغې په مینینګ کې یا د هغې مینینګ څه کوي کمپلیټ کوي مطلب دا دی چې د آبجیکټ چې کوم مینینګ دی هغه څه کوي کمپلیټ کوي یا په هغې کې څه کوي اضافه کوي نو داسې ورډز ته یا سنګل ورډ ته به موږ څه وایو آبجیکټ کمپلیمنٹ وایو صحیح دی که نه آبجیکټ کمپلیمنٹ دا چې ورپسې کوم تھرډ نمبر ایلیمنټ دی هغه دی آبجیکټ دی زموږ سره صحیح ده نو آبجیکټ ډیفینیشن موږ لیکلی د ریسیور آف این ایکشن is known as object صحیح مطلب کم آبجیکٹ یا کم چیز چې څه کوي ایکشن ریسیو کوي مطلب ایکشن په هغې باندې څه کېږي صحیح ده که نه په کم ناون باندې یا په کم پروناون باندې چې څه کېږي ایکشن کېږي صحیح ده یا ایکشن ریسیو کوي هغې ته موږ څه وایو آبجیکټ وایو صحیح ده که نه دویم ډیفینیشن چې موږ لیکلی a word which is acted upon by a transitive verb صحیح ده نو دا ډیفینیشن د لږ کمپلیکس دی ځکه چې تاسو د ټرانزټیو ورب باندې نه پوهیږئ صحیح ده که نه خو بیا هم داسې ده چې سمپل ورډز کې به زه تاسو ته ایکسپلین کوم هغه ورډ په کم باندې چې څه ایکشن شوی مطلب ایکټ پې شوی یو ټرانزټیو ورب باندې صحیح ده که نه مطلب یو ټرانزټیو ورب پې څه ایکټډ شوی مطلب ایکشن پې شوی په هغې باندې صحیح ده که نه د ورب چې کوم کاینډ دي په دې باندې به موږ یو جدا لیکچر جوړو نو بیا به تاسو په ټرانزټیو او په ان ټرانزټیو ورب باندې هم پوه شئ د هغې چې کوم نور ټایپس دي ماډل وربز دي وغیره په هغې باندې به هم پوه شئ اگزامپل طرف ته راځو د آبجیکټ چې کوم اگزامپل دی هغه ما لیکلی دی چې امجد رایټ ان اپلیکیشن صحیح ده نو دلته کې په دې اپلیکیشن باندې څه شوی دی
یو ایکټ شوی دی صحیح ده، یو کار پې شوی دی صحیح ده که نه. او دا رایټ څه دی ورب دی، آبجیکټ چې کوم دی دا سبجیکټ اف د سینټنس دی. نو په دې ځای کې چې کوم دا اپلیکیشن دی دا څه دی ریسیور اف د ایکشن دی، ایکشن یې څه ریسیو کړی دی صحیح ده. نو دې وجې نه دا څه دی آبجیکټ دی په دې سینټنس کې. دویم چې کوم اگزامپل دی امجد رایټ ان اپلیکیشن ټو ډي سی صحیح ده. نو په دې کې چې کوم دی دوه آبجیکټ دي کوم کې چې بیا یو ډایرکټ وي او یو انډایرکټ دی صحیح ده که نه. نو دا آبجیکټ رایټ ان امجد چې کوم دی سبجیکټ دی، رایټ ورب دی صحیح ده. ان اپلیکیشن چې کوم دی دا هم سره یو سبجیکټ دی آبجیکټ دی، او دا ډي سی چې کوم دی دا بل آبجیکټ دی صحیح ده که نه. تھرڈ سینٹینس چې کوم دی امجد رائٹ ډي سی ان اپلیکیشن صحیح نه. په دې کې دا کوم امجد دی دا سره سبجیکټ اف د سینټنس دی، رائٹ ورب دی صحیح ده. او ډي سی ان اپلیکیشن دا پکې سره یو آبجیکټ دی صحیح ده. د دې ایکسپلینیشن موږ لاندې لیکلی دی نو ایکسپلین کوم به درته صحیح ده. ان د اباو سینټنسز مطلب دا کوم پورتنی سینټنس سرټن ورډز have been underlined مطلب دا words چې کوم دا موږ سره underline کړي دي صحیح ده. In the first sentence the word application is the object of the word right, it is the receiver of the action. مطلب دا کوم اپلیکیشن چې دی په اولنی سنټنس کې وای دی دا کوم اکشن چې دی دا یې څه کړی ریسیو کړی دی صحیح ده که نه. نو د دې وجې نه دا سره آبجیکټ دی صحیح ده. In the second sentence two words in application and DC have been underlined مطلب په دې دویم سنټنس چې کوم دی په دې کې وایي دوه ورډز انډرلاین شوي، یو اپلیکیشن یو بل څه دی ډي سی دی. دې بوث آر آبجیکټ مطلب دا دواړه آبجیکټ دي. د فرست انډرلاین ورډ ان اپلیکیشن از کالډ ډایرکټ آبجیکټ. دا کوم اپلیکیشن چې دی دا وایي سره ډایرکټ آبجیکټ دی، او سیکنډ انډرلاین ورډ ډي سی چې کوم دی دا انډایرکټ آبجیکټ دی. په دې باندې موږ الریډي ویډیو سره اپلوډ کړل په سنټنس سټرکچر کې صحیح ده که نه ښه په ډیټیل سره. او کوم ډي سی چې دی دا سره انډایرکټ آبجیکټ دی. The word right is a transitive verb. From the above discussion we come to know that object has two kinds. These are direct object او بل څه indirect object. مطلب دا right چې کوم دی دا وایي transitive verb دی. transitive verb مطلب دا دی چې دې ته به د object څه وي ضرورت وي. transitive object هغه transitive verb هغه verb ته وایي کوم ته چې د object څه وي ضرورت وي صحیح ده که نه. نو په دې کې چې کوم دا right دی صحیح ده دا سره ټرانزټیو ورب دی. وایي د دې پورتنی ډسکشن نه موږ ته معلومیږي چې دا آبجیکټ څو قسمونه دي، دوه قسمونه دي، کوم چې ډایرکټ دی او سره انډایرکټ دی صحیح ده که نه. ډایرکټ آبجیکټ هم ولیکلی او انډایرکټ آبجیکټ هم ولیکلی. ډایرکټ آبجیکټ موستلی ریفر ټو نان لیوینګ تھنګس مطلب کوم ډایرکټ آبجیکټ چې دی دا وایي سوي mostly non-living things صحیح ده. while indirect object refer to living things او کوم indirect object چې دا به څه وي عموما به څه وي living things صحیح ده که نه. beside where there are both direct and indirect object in a sentence indirect object precedes the direct object is in sentence 3 صحیح ده. د دې مطلب دا دی که نه چې کوم direct آبجیکټ چې دی صحیح ده ډایرکټ او انډایرکټ آبجیکټ چې کله په سنټنس کې راشي نو انډایرکټ آبجیکټ چې کوم دی دا به څه کوي پریسیډز کوي. پریسیډز کوي مطلب دا دی چې دا به څه راځي د ډایرکټ آبجیکټ نه پس به راځي صحیح ده که نه. ډایرکټ آبجیکټ نه پس به راځي صحیح ده. لکه موږ چې څنګه په اگزامپل کې ویل چې هی رایټ ان اپلیکیشن ټو ډي سی نو کوم ډي سی چې و هغه څه انډایرکټ آبجیکټ و او کوم اپلیکیشن چې و هغه ډایرکټ آبجیکټ و. نو ډایرکټ آبجیکټ نه پس ډي سی راغلی و صحیح ده. ډي سی چې کوم و هغه د ډایرکټ آبجیکټ نه پس راغلی و صحیح ده که نه. نو دغه ایکسپلینیشن دی صحیح ده. however direct object can also precede the indirect object is in sentence 2 مطلب دا دی چې کوم ډایرکټ آبجیکټ دی وایي دا څه کولی شي پریسیډ کولی شي صحیح ده. انډایرکټ آبجیکټ مطلب انډایرکټ آبجیکټ چې کوم دی دا وروسته راتلی شي او انډایرکټ آبجیکټ چې کوم دی دا مخکې راتلی شي او کوم ډایرکټ آبجیکټ چې دی دا وروسته هم په سنټنس کې راتلی شي د څه نه د انډایرکټ آبجیکټ نه پس صحیح ده. is used when an indirect object precedes a direct object the preposition is omitted مطلب دا preposition به دې څه شي بیا ختم شي لکه موږ چې څنګه په سنټنس
तरीके सा ओमेट कले या ख़त्म कले थे वो सही रखा बिल्कुल इजीली परे बानी मुंग ऑलरेडी डिस्कशन करे मुंग खुदा यो जनरल शान रिव्यू अक्सर ब्या जिनी वाला को चिवी कंफ्यूज भी पर एलिमेंट्स और पसे की पर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कम मुंग प्रेडिकेट कले सब्जेक्ट हम कले जुदा सही ना कंप्लीमेंट बानी वीडियो जोड़ा कल ऑब्जेक्ट बानी बिल्कुल दा सिमिलर दी सही ना वो ब्याम यो जनरल रिव्यू सही au kam yo part ni mik pati shwe no how pa ki ham dal ki sako discuss ko फोर्थ नंबर ची जमू सारा कम एलिमेंट है हमारे वर्ब सही ना नो वर्ब डेफिनेशन खुद लेके हम शॉर्ट शान निकले परी मैंने वो जान वीडियो सको ब्याह जोड़ा इंशाल्लाह पर पार्ट ऑफ स्पीच कलम स्टार्ट को नो वर्ब इज अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ स्पीच व्हिच शोज एक्शन और एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग सही रखा ना ये मतलब था रे हाँ वर्ड या पार्ट ऑफ स्पीच सही ना कम जो मुझे शो कैसा एक्शन मतलब एक्शन मुझे शो का या एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस सही रखा ना स्टेट ऑफ बीइंग या यो हालत तसा द मौजूद वाली सही रखा ना बीइंग बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दे एग्जांपल में बताओ से क्लियर शी सही ना अली रन सही रखा ना ऊपर की कम दा सरे रन्स दे दा सरे यो एक्शन ने मतलब यो कार दे सही रखा ना परी की सरे वर्ब दे सही था अवता सरे सब्जेक्ट है बिल्कुल इजीली अक्रम कैन डांस वेरी वेल सही रखा ना परी जी कम द अक्रम दे सब्जेक्ट है द कैन सरे द मॉडल वर्ब दे सही ना और द डांस दे द एक्शन वर्ब दे सही ना नु द सरे वर्ब दे सही ना कम थर्ड नंबर एग्जांपल छिदे दे आर प्लेइंग क्रिकेट नु परी जी कम दे द ऑक्सिलरी वर्ब दे और द सरे एक्शन वर्ब दे सही कम जमुन तसखै एक्शन शो कई सही ना खुदा दल की मुंग तसखै स शो कई एबिलिटी शो कई सही या एग्जिस्टेंस शो कई मुंग सही रखा बिल्कुल सिंपल दे सही दल की मुंग एक्सप्लेनेशन निकले द वर्ब रन्स एंड डांस इज वेल एज प्लेइंग इन द अबव सेंटेंस शोज एक्शन while the another verb are in the third sentence shows existence or state of being सही ना मतलब मौजूद वाले सही रखा ना शो कई दसा द प्लेयर्स या द क्रिकेट गेम सही बिल्कुल सिंपल सही पेट नंबर चीज़ हम सारा कम पार्ट है कम चमू नरे डिस्कस करे पमख की लेक्चर्स की नो हम सर सरे एडवर्बियल सही ना एडवर्बियल मुंगा पेज और मुंग एग्जांपल स्टडी को बेवदा डेफिनेशन हमको सही रखा ना द एक्सप्लेनेशन में हमको पदी जी सही ना नो दा समूना सब शो पाती शो ऑलरेडी दा कम नोट चिव वर्ब शो ऑब्जेक्ट शो सब्जेक्ट शो दा सीजन मु कंप्लीमेंट शो दम ऑलरेडी सकली डिस्कस कलेदी नमुंग जका दासी डेर एक्सप्लेनेशन की वन को सही पर मानी ऑलरेडी वीडियो सा मौजूद तासो हकीकत से डिटेल द पार सही ना एडवर्बियल चिकम दे मुंग लिखले स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल और मुंग द एग्जांपल स्टडी को सही ना वी रीच टू द पार्टी जस्ट एंड टाइम सही ना द मुंग सकले अंडरलाइन कले ही स्पीक politely सही ऊपर एक चंदा politely द मुंग सकले अंडरलाइन कले दे ही वॉक्स वेरी क्विकली एंड डिड सही ना सेंटेंस हो बिल्कुल इजीली हो एक्सप्लेनेशन तरफ तबरा शो एक्सप्लेनेशन मतलब से डेफिनेशन हम क्लियर शी और नोर माइंड चिरे या कंसेप्ट कम दे हम सब से शी क्लियर शी सही ना इन द अबव सेंटेंसेस मतलब बरनो सेंटेंस की द अंडरलाइन वर्ड कम द अंडरलाइन वर्ड चिरी सही और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप द वर्ड्स मतलब दो थ्री एक्शंस पे क्या हम सारी वर्ड्स पे क्या हम कम्बिनेशन कमी दसकई इज एन एडवर्ब कार की मतलब द एडवर्ब पजेमन दसकई कार के सही लकना जस्ट एंड टाइम चिकम दे दसरे एडवर्ब ऑफ टाइम दे सही पोलाइटली चिकम दे एडवर्ब ऑफ मैनर दे दापल चिकम दे द हम एडवर्ब ऑफ मैनर दे सही रखना इन द फर्स्ट सेंटेंस मतलब कम ओलेने सेंटेंस चिरे द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड जस्ट एंड टाइम इज एन एडवर्बियल प्रेज मतलब पर्यावरणीय सेंटेंस की कम द जस्ट एंड टाइम दे सही ना कम दा से चिरे सही ना पर्यावरणीय सेंटेंस की जस्ट एंड टाइम सही ना दे एडवर्बियल प्रेज दे सही ना शोइंग टाइम एंड फंक्शन कम चीज कई शो कई टाइम और फंक्शन मतलब का लाइक इज एन एडवर्ब दस पशांति द एडवर्ब पशांति इन द सेकंड सेंटेंस पद्विम सेंटेंस की द अंडरलाइन वर्ड
کم دویم انډرلاین ورډ چې دی پولایټلی دا سره ایډورب دی او په تھرډ سنټنس کې چې کوم انډرلاین ګروپ اف ورډز دی ویری کویکلی اینډډ دا سره هم function کوي د څه په شانتي د adverb په شانتي صحیح ده. Thus adverb is a word which adds something to the meaning of the verb, an adjective, another adverb and a preposition صحیح ده. د دې مطلب وایي دا دی چې ورډ کوم چې څه کوي ایډ کوي مطلب څه اضافه کوي د څه په مینینګ کې د ورب په مینینګ کې صحیح ده یا د adjective په مینینګ کې یا د another adverb په مینینګ کې صحیح ده یا د preposition په meaning کې. While adverbial means a word which is like an adverb or a phrase which contain an adverb. خو د adverbial mean څه دی چې یو word کوم چې د څه په شانتي د adverb په شانتي یا څه وي یو phrase وي په کوم کې چې include وي یا شامل وي په څه باندې په adverb باندې. نو دا زموږ سره یو شارټ شان ویډیو په څه باندې د elements of sentence باندې په کوم کې چې زموږ نه د adverbial کوم پارټ و دا زموږ نه څه شوی او پاتې شوی او نور چې کوم ټاپک و یا کوم پارټس هغه مو الریډي ډسکس کړي دي په مخکې ویډیو باندې په هغې باندې لیکچرز موجود دي تاسو کتلی شئ خپل مایند چې کوم دی یا کوم کانسیپټ چې دی هغه څه کولی شي کلیر کولی شي. Thank you for watching.